الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مخکې آیاتونو کې د یهودیانو قباحتونه ذکر کول چې دی هیله‌ګر دي، د خلکو مرتد کېدل غواړي، دارنګې دی کې داسې خلک دي چې دی وی د عامیانو مال خوراک کې څه ګناه نشتی، منګ باندې پاغې کې څه ملامتیام نشتی. نو که تو سره امانت سکې دی نو هغه تعالی درکوي نه، چې ته تنګ کې نو هغه به درکوي. دارنګې دا داسې خلک دي چې خپلو قسمونو باندې د الله په وعدې باندې دې پیسې اخلي، چې کله یو سړی دا کسب کوي نو آخرت کې به د څه حصہ څه برخه نه وي. دارنګې دا داسې خلک دی چې دی لی اللسان کوي، جبې تاوي، دې دپاره چې دا خلک زه چې څه ویم چې په دې باندې دا ګمان وکړي چې دا د کتاب نه وي، حال دا چې هغه به د کتاب نه وي. دارنګې دی دروغ وي، پلان کې پیغمبر ویلو تاسو زما بندگان شئ. الله رب العزت داغي جواب کوي چې دا الله بندگان انبیاء علیهم السلام دی داسې خبرې نه کوي، بلکې هغې خداوي چې تاسو الله والا شئ. بیا ورپسې رستو آیاتونو کې د میثاق تذکره وکړي چې د انبیاء علیهم السلام نه د هر پیغمبر نه په خپل خپل وخت کې لوز اغسطې شوی دی، وعده اغسطې شوې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امداد او په هغه باندې د ایمان. خلک لګیا دي خلاف کارونه کوي، دین پریدي او بل پسیزي. چې کله یو سړی دین پریدي نو دین خو دې پریخو، لیکن زینو چرته بځي، زید کم یو دی، راضی راضی آخر برازی منگتا الله وی. دا خلک بیا لګیا دي وی تاسو زمونږ په دې باندې ایمان راوړئ. نو الله یو ته ووایه موږ ستاسو هغه هم منو، موږ په دې ټولو باندې ایمان دی. آمنا بالله وما انزل علینا وما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی والنبیون من ربهم. څومره انبیاء علیهم السلام چې دي په هغې چې څه راغلي هغه ټول موږ منو، زموږ په هغې باندې ایمان دی. آیت تذکره به کوي. بیا څوک چې د دین نه علاوه د دین اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي الله وی قبول به نشي دی. آیت تذکره به کوي. ما کان لبشرین ندی پکار ندی مناسب یا ندی جائز
د هیڅ یو بشر د پاره یوتیه الله الکتاب چې الله ورکړی هغه کتاب والحکم او حکمت ورکړی پیغمبري ورکړی ثم یقول للناس بیا خلق ته وی کونوا عبادا لی شی زما بندگان من دون الله د الله نه سوا ولكن کونوا ربانیین لیکن خدا سی وی چې شی تاسو الله والا رب والا شی حق پرست شی بما کنتم تعلمون الکتاب په سبب دا چې تاسو تعلیم درکول کیږي د کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب دې چې تاسو کوم درس او تدریس کوئ پاره کې دا مسله ده د هیڅ یو انسان د پاره دا جایز نه دی الګا زما بندشه نه چرته یو پیغمبر ویلی نه چرته یو ولی او بزرگ داسې ویلی که څوک وای نو دا په دروغ وای پیغمبر د پاره دا جایز نه دی د بل یو تن د پاره دا جایز نه دی چې هغه زما بندگان شي بلکې هغه خلق الله طرف ترابلی تاسو الله سره ځان جوړ کړئ الله والا شي الله ته نزدېکت حاصل کړئ کم کتابونه چاغي وای نه ټولو کې دا خبره ده کم کتابونه چې تاسو ته ویل کېږي تاسو ته پړاواله کېږي تاسو چې کم سوای درس او تدریس کوئ ټولو کې دا مقصد دغه دی د آیات لاندې بعضې مفسرینو لیکلي بعضې خلک نوم ږدي غلط نوم ږدي د عبد نسبت بل چاته کوي د بخشش نسبت بل چاته کوي دا نوم اخودل ناجایز دی لکه وی عبد الرسول وی عبد النبی وی دارنگی بازی وی پیر بخش ولی بخش وغیرہ وی دارنگی نور نمونه بازی دسی چې دا غي نسبت د الله نه سوا بل چاته کیږي دا نوم اخودل ناجایزي دا په پنجاب کې وغټ دا قصه جوړه ده چې کله د یو سړي بچی نه بچي پیدا شي ناغل نوم کېږي پیر بخش دا دی پیر سے مال را کړلی وي ولی بخش دا مال دی ولی سے را کړلی او چې کله لوري پیدا شي نو بیا وی الله دیتی الله را کړل نو چې سره کو نو الله دیتی الله رکی اجرال د الله جاغ دا داس نمونه دي او زموږ د خلک بازیم اوس قسمه قسم نمونه خلک دینو خلک بعضې پښتو کې نمونه دي نورې دي نه نورې نه بل نشتی نه بل نشته و دا الله سره دا خبرې نه چلیږي الله چې څه مقرر کړل یا به کېږي نوم صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته سبا قیامت پر ورځ باندې د پلانانو په نوم باندې आवाज وکول کی پلان کې د پلان کې زوی نو تاسو خپل نومونه صحیح دی مخکې یو ځای کې ما ویلو بعضې نومونه داسې دي چې د هغې مخلوق ته نسبت کول ناجایز دي مخلوق له ایښودل یو خو د الله نوم دی دا مخلوق ته نشي ویلی چاله نشي ایښودی د الله نه سوا دارنګې یو رحمان دی رحمان نوم دا صرف د الله دی بل چا نشي کېدی که هغه رحمانی که الرحمانی دا د الله دی
یو خالق دے، یو سبحان دے، دانګ یو رزاق دے. دا نمونه دا د الله دی، بل چاته نشي ویلې. نو چې نوم نسبت کې بیا بل شانی کې نوم غلطي. رحمان نسبت چې سړی الله ته کوي دا غلط دی. بعض خلک کوي رحمان الله، رحمان الله نوم غلط دی. بعضی نور داسي رحمان علی وغیرہ دا بعضی نمونه دا غلطی. رحمان حسین دا الله نسبت بل چا د مخلوق ته کوي، دا نوم یخودل دا ناجایز دی. بعض خلک شته بکې رحمان الله نوم پکشتي، غلط نوم دی، بدلول غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې وسوک راغله نوم به غلطو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نوم بدل کو، دا نوم نه صحیح، نوم بدل کا، ستا نوم دا شو. نوم بدلول پکاري، او چې نوم بدل شي نو بیا کاغذاتو کې هم بدلول پکاري. دې کاغذاتو کې یو د استعمال یو نومي او د پرتو بل نومي. نه د پرتو د استعمال دواړو صحیح نوم پکار دی. اب دیکھیں رستو نور خلقو ته مشکلات جوړیږي، بیا وړو ته مشکلات جوړیږي. ولا یامرکم او هغې حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، چې ونیسئ تاسو ملائکو لره او پیغمبرانو لره ارباب. ارباب ربونه، خدایان، الہا. ایامرکم بالکفر، تاسو چې وایئ دا موږ ته پیغمبر ویلي چې داسې کوئ، نو آیا پیغمبر تاسو ته حکم کوي د کفر؟ بعد از انتم مسلمون، رستو دا هغه نه چې شوي تاسو مسلمانان. تاسو مسلمان شوي یئ، دا پیغمبر تاسو ته څه وایي یا ولی او بزرګ تاسو ته څه وایي چې کافر شئ؟ اولی دروغ وایي پیغمبر باندې، په ولی باندې، بزرګ باندې. بعض خلک په اولیاء کرام باندې هم دروغ وایي. وی پلان کې سه ویلو دی چې کله مړ کېده مرګ په وخت کې ویلو چې زه مړ شم او زما چا باندې دا تب راغله، دا مرض پې راغی، زما قبر له رانغی، خون به په خپله غاړئ. دروغ وایي. بعضې پکې داسې خلک لګیا دي خبرې کوي، دروغ وایي. اولیاء کرام باندې دروغ وایي، بزرګانو باندې دروغ وایي، پیغمبرانو باندې دروغ وایي، دغه خلکو پیغمبرانو باندې دروغ وایي. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او کله چې الله وعده اخیستې ده پیغمبرانو نه مضبوط لوز، مضبوطه وعده، لما آتیتکم من کتاب، چې خامخا چې در کوم تاسو له کتاب نه، و حکمت نه، د سنت نه، ثم جاءکم رسول، بیا راشي تاسو ته غټ رسول، عظیم الشان رسول، آخری رسول، خاتم النبیین، مصدق لما معکم، چې تصدیق کوونکی د هغه څه چې تاسو سره دي، لتؤمنن به ولتنصرنه، نو خامخا ایمان براوړئ په هغه باندې او خامخا امداد به کوئ د هغه. قال اقررتم، نو بیا الله داسې پرېښودی هم نه دي، نو بیا د هغې نه لوز اخیستی تاسو د دې اقرار کوئ. واخذتم علی ذلکم مصری، او قبوله کړه تاسو زما دا مضبوط لوز. قالوا اقررنا، غویاو منګه د دې اقرار کوو، منګه دا وعده کوو، دا منګه وعده واغسته، دا منګه قبوله کړه. قال فاشهدوا، نالاوی تاسو د دې بیان کوئ، وانا معکم من الشاهدین، او زه یم تاسو سره د بیان کوونکو نه، د دې خبره به زه هم کوم، د دې خبره تاسو هم کوئ. هر پیغمبر بیان کړلی. یو اشکال راځي، موسی علیہ السلام نه مثال په طور باندې لوز اغستی شی دی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر خاتم النبیین ستا په وخت کې راغی،
نو ته په ایمان راوړې او د هغه امداد وکې. ولې الله ته دا پته نه وسو؟ موسی علیہ السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زرګونو کاله مخکې دی به د هغه سره ملاقات نه کېږي، په دنیا کې به یې نینی. الله ته دا پته وه. دا څه کوي؟ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان ذکر کوي. راضی خونا تاسو د هغه وخت نشئ مونده، لیکن ایمان به پرې راوړئ چې داسې پیغمبر به راځي، هغه به حق پیغمبري. نو ایمان راوړل دا په هغه وخت کې هم کېدی شو. آخري پیغمبر به راځي زموږ په ایمان دی. لکه موږ چې وایو عیسی علیہ السلام به را کوزیږي، زموږ ایمان دی په دې خبره باندې چې عیسی علیہ السلام به را کوزیږي. پیغمبر و د مخکینو خلکو د پاره، وروسته چې راځي نو هغه به د پیغمبر په حیثیت باندې راځي، خو راځي خو به راځي که نه. دا زموږ ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تذکره کړله راځي به. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړله، نو دا دغه ایمان وکړه، زموږ هم هغه ایمان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي وو، ینزل فیکم عیسی ابن مریم، عیسی علیہ السلام به تاسو کې را کوزیږي، څه کارونه به کوي، هغه کارونه هم ښودلي وو، مخکې ما ویلي. یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیه. ولتنصرن، بل دا چې تاسو به امداد کوئ داغه، که تاسو هغه وموندو نو د هغه امداد به کوئ. په دې کې یو دا خبره اشاره کوي، دې خبره ده چې انبیا علیهم السلام څومره چې دي هغه ټول وفات شوي دي، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی، ظاهري په هغه باندې ایمان راوړی وی، د هغه امداد یې کړی وی، بدر کې، احد کې، په حنین کې، په تبوک وغیره کې په هغه کې شریک شوی وی. نو د هغې تذکره به رسول الله صلی الله علیه وسلم کړ وکنه. د ملائکو تذکره شته چې هغه په احد کې راغلی وو، احد کې ملائک راغلی وو، په بدر کې راغلی وو، په حنین کې راغلی وو، دا یې تذکره شته که نه؟ لیکن د نورو پیغمبرانو تذکره نشتی. د دې وجې نه بعضې مفسرین لیکي دلته کې تفسیر ابن کثیر هغه په تفصیل سره ذکر کوي، دلته هم ذکر کوي، بیا سورۃ کہف کې هم ذکر کوي. دارنګې د هغه بل کتاب دی البدایه والنهایه، پای کې تفصیلی ذکر کوي. خضر علیہ السلام وفات شوی دی. د ټولو محدثینو په دې باندې اتفاق دی چې خضر علیہ السلام وفات شوی دی. د ټولو محققینو په دې باندې اتفاق دی چې خضر علیہ السلام وفات شوی دی. نو تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقها، تمام محققین، دارنګه اکثر صوفیاء کرام هغه دا وایي چې خضر علیہ السلام وفات شوی دی. لیکن بعضې صوفیان داسې دي چې هغه وایي نه خضر علیہ السلام ژوندی دی. وایي د دغې صوفیانو خبره پکې ده، بس نور ټول وایي وفات شوی دی. امام مالک رحمت الله علیه وایي من اتاک علی غائب، چا چې تعالی په غایب باندې خبر درکو نو فلا تعتمد علیه، اعتماد پې مه کوه. خضر علیہ السلام ژوندی دی، کم دی رای ولا وایي که نه؟ ما ته وښایه کم ځای کې دی، ټکانه کم ځای کې ده. نو انبیا علیهم السلام څومره چې دي ایمان په لحاظ سره هغې ټولو دا منع چې وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم به راځي. او بعضې پیغمبرانو د هغې نه خو صراحت دی، خو په کتابونو کې د هغې راغلي، لکه په تورات کې شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره، نو انجیل کې شته. هغې خپل امتیانو ته دا تذکره کړله چې وروسته به یو پیغمبر راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست ہے، صحابہ کرام ناست دي، په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی.
هغه سره تورات څه پاڼې دي. راغی نو کېناستو، وی دا تورات پاڼې دي. یو سړی خبرو کی دا تورات پاڼې ښه یې بن هغه سره کته شورو یې کړ لوستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې اثر د خفګان او د غصې راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسته، هغه ورته وی او سکولت قوم مور دی ګورشا مور دی پتا باندې و جاړي مرشه. ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې نه ګورې څنګه اثر دی چې بره وکړو اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، پناه غواړم د غضب د الله نه غضب د رسول نه. بیا وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. نبی او رسولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې باندې راضی ما چې الله زما رب دی، په دې راضیم چې دین زما اسلام دی، په دې راضیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نبی او پیغمبر دی رسول له. خدا مې څه کوي ما به چې په دې کې څه غلطی تاسو ما ته وخایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا خو تورات څه پاڼې پته نه لګي دې کې خلکو څه کړلی. لو کان موسی حیا، کچره موسی علیہ السلام بذات خود ژوندې وې، مطلب ژوندې نه ده، لما وسعه الا اتباع، نو داغه د پانم بل لار نه و ما سوا زما د لارې نه، زما تابعداري نه. اوبم زما تابعداري کوله اب خپل تورات پتاخ کی خو دی وې، ول تورات له بیا ګوتی نه وروړي. لما وسعه الا اتباع، هغه د پانه بیا بل څه جایز بنو ما سوا زما تابعداري نه، به قرآن وی زما تابعداري به کوله. لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون، نو دا د هر پیغمبر نه دا لوز اغسته شه، نور لوزونه هم دي رست براشي. د هر پیغمبر نه لوز اغسته شه ده. فمن تولى بعد ذلك، نو سوچ چاچ شاګړه رستو دینه بولای کوم الفاسقون، دا کسان دي فاسقان. کوم خبره باندې چې پیغمبر راغله، پیغمبر خپل امت ته خبره کړله، خلکو خبره او منل نو هغه خو صحیح دي، لیکن چا چې خبره او نه منله پیغمبر بیان وکړه، الله بیان کړل نو بیا یو سړی بیا واپس کیږي ګرځي. دا الله په خبره باندې د پیغمبر په خبره باندې دا غسل نه کیږي. نو فولای کوم الفاسقون، دا کسان دي فاسقان. اف غیر دین الله یبغون، آیا د دین د الله نه سوا بل طلب کمزو؟ اف غیر دین الله یبغون، آیا د غیر د دین د الله نه داخله طلب کوي. وله اسلم، حال دا دی چې الله ته غاړه خو دي، دا چا چې په اسمانونو کې په ځمکه کې ته ون وکړه په خوشحالي یو که په زور. ویله یرجعون، الله طرف ته بټول ورګرځول کیږي. داخله لګیا دي نور دینونه طلب کوي. دا د موسی علیہ السلام بارے چې ما کوم خبره وکړه تورات بارے کې، محدثین لیکي چې کله د یو سړی سره د قرآن علم نه، د حدیث علم نه، د خپل دین د خپل مذهب پورا علم ورته نه، دی به پردی کتاب نه ګوري. اگر که هغه آسماني کتاب ولې نه چې د قرآن علم وسره نه، دی به تورات نه ګوري. چې د قرآن علم وسره نه، دی به انجیل نه ګوري. ادین علاوه چې نور دي اوس کوم نوې فتنې راوتلي لګیا دي هغه شی نه ګوري. جینا چې بل شی ګوري داغه نه وجه نه غلاړ شي، بل شي شي دهری شي، کافر شي، بل شي شي، بل شي شي، اسلام نوزي. دا پورا دی. ما کان لبشر یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، ندی جایز دیو بشر د پارا د انسان د پارا یؤتیه الله الکتاب چې الله ورکړی هغه کتاب، والحکم حکمت ورکړی، پیغمبري ورکړی، ثم یقول للناس كونوا عبادا لی، بیا وی خلقو ته شی زما بندگان دا الله نه سوا، ولکن كونوا ربانیین، لیکن خدا وی چې تاسو شی رب والا، الله والا شی، بما کنتم تعلمون الکتاب،
پس سبب دی چې تاسو له تعلیم درکولای کېدو د کتاب وما کنتم تدرسون، پس سبب دی چې تاسو کوم درس تدریس کاو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، او هغه حکم نه کوي تاسو ته چې ودینه سي تاسو ملائکه لرا او پیغمبران لرا خدایان. آیا امرکم بالکفر، آیا حکم کوي هغه تاسو د کفر رسو داغ نه چې شوی تاسو مسلمون مسلمانان. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کله چې الله وعده واغستا د پیغمبرانو نه لما آتیتکم من کتابن، چې خامخا هغه چې درکوم تاسو له د کتاب نه او د سنت نه، ثم کتاب او حکمت، کتاب او سنت، ثم جاءکم رسول، بیا راشي تاسو ته رسول، هغه رسول راشي، آخري رسول راشي، پیغمبر راشي، خاتم النبیین راشي، هغه مرتبه والا راشي، مصدق لما معکم، هغه داسې رسول الله پیغمبر دی چې دی به تصدیق کوونکی د هغه څه چې ستاسو سره دي. لتؤمنن به ولتنصرنه، نو خامخا ایمان به راوړئ په هغه باندې او خامخا امداد به کوئ د هغه که وخت د هغوی بیامون. قال اقررتم، نو بیا الله ته تاسو د اقرار کوئ که نه؟ فاخذتم علی ذلکم مصری، او قبول کړه تاسو زما لوز مضبوط لوز یو قبول کو که نه؟ قالوا اقررنا، دی بیا موږ قبول که، موږ د اقرار کو. قال فاشهدوا، الله وی تاسو گواه اوسئ. یا قال فاشهدوا، تاسو د دې بیان کوئ خپل امت ته، وانا معکم من الشاهدین، او زم تاسو سره د بیان کوونکو نه. فمن تولى بعد ذلک، نو څوک چې وګرځي درستو دینه، فاولئک هم الفاسقون، دا کسان دي فاسقان. افغیر دین الله یبغون، آیا د دین د الله نه سوا دا خلق طلب کوي دین؟ وله اسلم، حال دا دی چې الله ته غاړه خودي دا چا چې په اسمانو کې په ځمکه کې دي، توان وکرهان په خوشحالي یو کو په زور ویلې، یرجون الله طرف ته بټول ورګرځول کیږي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق